چې هر هغه سړی هغه ساجد د الله نشي کېدی څو پورې هغه د مخلوق حق ته ټیټ شوي ني، نو باید چې مونږ درځلي ومنو، هغه د تسلیم کو، مونږ چې کوم قصاب لري احترام ولرو، جولا لري احترام ولرو، شاخیل لري احترام ولرو، ټول انسانان دي او دا چا پیدا کړي دي؟ دا چې کوم الله سبحانه وتعالی پیدا. سیدنا آدم علیه السلام چې کله تخلیق کړی شو، پیدا شو، نو هغه دومره کمالی شخصیت او دومره غیر معمولی شخصیت و چې الله سبحانه وتعالی ملائکو ته خطاب وکړو چې دته ټیټ شي، دته سجده وکړي. نو هغه سجدې مطلب دا چې د آدم اعتراف وکړي، اعتراف آدم وجود تسلیم کې، هغوی سجده وکړله، هغه آدم وجود تسلیم کړلو. بل طرف ته ابلیس د وی انا خیر منه، زه له ده نه غوره یم، هغه سجده ونه کړله. چې کله سجده هغه ونه کړله نو دی به جهنم ته ځي او ملایکو له الله پاک ښه مقام ورکړه. موږ ته دا ویل کېږي چې دا واقع دې ځای پورې ختمه شوه، څنګه چې سرجي دې طرف ته اشاره وکړله، خو دا واقع ختم نه ده. هم په دې پس منظر کې ما طرف ته به آدم راځي، زما خور ده، زما طرف ته راله، دا آدم دی، د آدم بچی دی. د دې وجود تسلیمول دا سجده آدم دی، د دې حق تسلیمول دا سجده آدم دی. دارنګه یو ټماټر څوک خرڅوي دا آدم دی، د آدم بچی دی لګیا یې ټماټر خرڅوي، د آدم بچی دی لګیا دی نه دی، د آدم بچی دی هغه دی هغه کپړې چې کوم دی نو ګنډي درځي دی. د دوی احترام کول دا سجده آدم دی، د آدم بچو احترام کول دا سجده آدم دی. او که فرض کا زه د دوی وجود نه منم، زه د دوی د حق اعتراف نه کوم، دا سجده آدم نشو، زه بیا د ابلیس په لاره روان یم. زموږ دپاره اوس دوه لارې دي، یو لاره هغه ده د فرښتو لاره ده چې زه په هغې باندې روان شم، نو زه به چې کوم دی خلک وایي دا سمه فرښته ده، ځکه چې د فری ویل نشته، دې ته هغه څه کوي چې کوم ورته الله سبحانه وتعالی ویلي. او بل طرف ته که فرض که زه نه منم، زه د آدم وجود نه منم، زه مور نه منم، هغه د آدم بچی دی، زه حق نه منم، دا حق ته زه تسلیمیږم نه، دا چې کوم دی نو ډېره غټه ګناه ده، د ابلیس په لاره روان یم. زما یو استاد دی هغه دا وایي چې هر هغه سړی هغه ساجد د الله نشي کېدی څو پورې هغه د مخلوق حق ته ټیټ شوي ني، نو باید چې مونږ درځلي ومنو، هغه د تسلیم کو، مونږ چې کوم قصاب لري احترام ولرو، جولا لري احترام ولرو، شاخیل لري احترام ولرو، ټول انسانان دي او دا چا پیدا کړي دي؟ دا چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی پیدا.